السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، محمد زادہ د قاتلانو په باره کې عائشہ گلالئی داسې خبرې وکړې او خلکو ته یې وویلې چې یعنې د دې ته دې انصاف میلو شي. موږ نه غواړو چې دغه قاتلان دې په جیل کې ښه بېغمه زړه کښېني او دالونه دې وخوري، خوراکونه دې وخوري. دا موږ د دغې دپاره نه دي راوستي چې دې ته دې خوراکونه میلو شي. مینهواله دوی ته دې سریعان پانسي میلو شي. مینهواله دغه شانتې بې د انتظامیه وسه دغه شانتې خبره نه منله. عزتمنو، د سخاکوټ خلک بیا مجبور شوي دي، پیخور ته راغلي دي او د پرنس کانفرنس مخې ته یې ښه غټ احتجاج کړی دی او په احتجاج کې داسې خبرې وکړې او ویې ویلې چې دغه قاتلان دې پانسي کړي شي. راځئ مینهواله چې د کلو خلکو څه خبرې کړې دي ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې په سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان وواچوئ ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، په اتم تاریخ باندې په سخاکوټ کې محمد زادہ چا دغه ته بېدردۍ سره قتل کړی و چې عزتمنو د هغه قاتلان به پولیسو ګرفتار کړ او اوس عزتمنو هغه قاتلان په جیل کې دي. خو د کلو خلکو همدغه غوښتنه کوي او وایي چې دغه قاتلان موږ د سخاکوټ کې د سړک د پاسه دي سایام پانسي کړي شي، دا دې دغه شانتې پرې نه ښودل شي او دغه شانتې بېغمه زړه به دا به نه کېنوئ، ځکه چې بس په جیل ته دننه شي نو ټول عمر قیدي به شي، نو دوی ته به انصاف میلاو نشي. شاید چې دوی BBA وکړي او د هغې نه بعد به دوی خلاص شي. مینهوالو خلکو ورپسې ډېره سخت زور لګولی خو انتظامیې والې ورسره نه مني، نو بیا د هغې نه بعد عزتمنو خلک مجبوره شول پیښور پولیس کانفرنس مخې ته کېناستل او غوښتنه یې د حکومت نه وکړه. ویې ویلې چې یعنې دغه قاتلان دې پانسي کړي شي، آیا چې دا اصلي قاتلان دي او که نه دي. که چېرې اصلي وي نو په جیل کې دې نه ساتي نو دغه شانتې دې ووژلی شي چې څنګه یې محمد زادہ قتل کړی. مینهواله دغه شانتې په دغه احتجاج کې قسمه قسم سیاستدانان هم پکې وو چې عائشہ گلالئی هم پکې وه، هغوی هم دغه شانتې خبرې وکړې او ډېر په جذباتو کې وکړ چې دغه شانتې زموږ د ملک نه یو ګل خلک راجئ نو په دې حال کې به هېڅ هم پاتې به نه شي چې څنګه محمد زادہ چا بېګناه قتل کړو نو سبا به بل محمد زادہ هم دغه شانتې څوک بېګناه قتل کړي. آیا په دې باندې هېڅکله چپ مه کښېنئ، راپاڅئ، ټول خلکو ته یو خواست کړی دی او دوی سره دې ودرېږي. الله تعالی دې وکړي چې دوی ته دې انصاف میلو شي او دا که اصلي قاتلان وخېږي او که چېرې دغه اصلي وي نو دوی ته دې سزا میلو شي. مینهوال، زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نویو معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان وواچوئ ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.